حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما دا سوکو دا دواړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوسیو د بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها زامنو د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ بچیانو او بیبي فاطمه سوک وا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه لور چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل بیبي فاطمه زما د بدن یو ټوکړه ده او په علي رضی الله تعالی عنہ ته په نکاح ورکړی و چې کله د بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها لومبني بچی پیدا شو حسن رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته پته ولګیدله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کور تلاړو وای ماشوم مال راولې پیغمبر علیه السلام لومبه تپوس کې نوم دی ولا علي صحیح هره علي المرتضى رضی الله تعالی عنہ فرمای یا رسول الله حرب نوم دی ولا یخده حرب په عربی کې جنگ ته وای جنگجو ته وای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وینا دل زنم دم حسن او بیا ولګیدا رسول الله صلی الله علیه وسلم ول نوم مبارکم کې خدا او کجوره په خپل خلو مبارکه کې وجبلا او هغه لاړې رواغستی او حسن رضی الله تعالی عنہ له چې دنو په ګډه کې ورکړي اینې دو حسن رضی الله تعالی عنہ دا لومبنه خوراک چې رسیدل د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک لاړې د خپل دي او د په غوږونو چې لومبه आवाज لګیدل نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا په یو وکی باندې او په بل کې اقامت وکړه او بیبي فاطمه ته حواله بیا یو د میاشتې پس بل ماشوم پیدا شو رسول الله مبارک ته پته ولګیدله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چونکی د بیبي فاطمه سره د رسول الله بچي او محبت هم ډیرو نو په خپل لاړو الان کې نن زمانی کو ګورو سر اکثر لور کړ ډیر نزي وي بد خبره ده رسول الله په خپل لاړو وای ماشوم ما تراولې لارې ولا راوغفت علي رضی الله تعالی عنہ علي نوم دی واپسې خره بیا وای حرب چونکی دا هغه زمانی نمونه بداسي حرب جنگ ته ویل شي علي رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي ددنو ما حسین کې خدا او بیا لارې مبارک راوالستی د حسین رضی الله تعالی عنہ په لکه چې دنو کجوره چې دنو لاکړه الله وخت په لاړې ورکړي او په یو وخت کې بعد او په بل کې اقامت ورته او وېدا دواړه بوزي دا دواړه نواسه رسول د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوسی او د بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها زامن ماشومانو لوی دلبا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې په ټیم موقع په موقع باندې چونکی نوسی دا په مشرانو ته پته وی نوسی د زامنو د بیا ډیر زیات خواږي د پیغمبر علیه السلام په خپل ته فاطمه واړه راواله فاطمه واړه راواله او کله چې دو یو غزاله د صبرنا واپس شنو به د بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها کوړه لاړه وای فاطمه واړه د سک مال راواله یو موقع کې لاړو بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها ته وای بچي ما د ماشومان راواله وای بابا جان هغه خو نشتا علي رضی الله تعالی عنہ چرته چکر لګوتی دي بار تیری پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل کور ته نه دی ای پسې ګرځي چلاو دې قتل یو چینی پغاړه علي رضی الله تعالی عنہ ځان ته دوا زامن کینولې دي وسره دي او کجوري وته هم پرتی دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وته فرمایي علي ور زما بچی دا نور نه ساته زما دا بچی دا نور نه ساته او دای ور وخت کور ته راواله او بیا په یو موقع کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر ناشته او خطبه وی او حسن او حسین مسجد نبوي کې روان دي د چونکه ماشومانو راتله سم نشو هغه ماشوم راضي کله پریوزي کله راضي کله کینی کله ودريږي هغه شانتي کو رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه پرې خود دومره محبت خطبه پرې خود لورمن دکړه او ځوړ نصیر او چتکو او بیا فرمایل انما اموالکم واولادکم فتنه الله ویلي چې مال اولاد فتنه راوړي او پیغمبر علیه السلام سره انتهایی محبت او بیا
یو پیرا یو موقع کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکی دا حسن او حسین رال دوه چې د خپل نیکه تر پاسه کینی صحابه ولري کول پیغمبر علیه السلام پلاس په خپل ربوس کې راوغه ځان د پاسه کین او چې کله په دې کې راستو نو سجده به وکړه کړه سجده به سکړه او د انتهایی محبت آئے یو ځای کې فرمایي وای چې څوک حسین او حسن سره محبت ساتي د ما سره محبت ساتي چې څوک د حسن او د حسین سره محبت ساتي دا څه شو چې د رسول الله سره محبت ساتي انتهایی محبت او خلکو ته دې وې زما د اهل بیت سره محبت ساتي او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د عیسایانو سره خبره کوله د يهودو سره د عیسی علیه السلام خبره کې دې خبره نه منله دې په خپل عقیده کلک پیغمبر علیه السلام متفرمای فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين دا سکار وو زما دلائل زما خبرې تاسو نه منئ مباهله وو رمضان تشه من بخل زما خپل اهل خپل بچي خپل خضر علما تاسو خپل خلک راولي مباهله وو الله تعالی وایي چې څوک په حق دی الله غلا بره ورکی او چې څوک په حق دی هغه برباد کی پاګ لعنت راولي نو چې بل سحر شو رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی المرتضی بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د څلور واړه ځان سره ونکړي دي او دا زما اهل دي دا زما اهل بیت دي دا زما خاندان دي د عیسایانو فادریانو چې وکتل او دین نورانی چهرو ته وکتل خپل مرګرو ته ورستو شي دې خلکو سره مباهله ونکړي دا هغه نورانی چهرې دي کچره تاسو د دې سره مباهله وکړه یو عیسائی به مقدس بکا پاتې نشي پیغمبر علیه السلام وی دا زما اهل دي دا زما خاندان دي یعنی حسن او حسین او علی او فاطمه رضی الله تعالی عنها ته وی دا زما اهل دا زما خاندان دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه او سره انتهایی محبت د پیغمبر علیه السلام د سره او په شکل او صورت کې هم د خپل نکته تلو پیغمبر علیه السلام ته په شکل او صورت کې هم تلو حدیثو کې راځي رسول الله فرمایي وی کچاري تاسو وایي چې پیغمبر علیه السلام سر مبارک څنګه وو مخ څنګه وو حسن ته وګورئ او د سینې نخکه تخفي او دا رنګ دا بدن کچاري دې ته وګورئ نو حسین ته وګورئ کو بیا ورپسې هم فرمایل الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه بی بی فاطمه ته فرمای بی بی فاطمه ته د جنت د حضور سردار او استاد امن حسن او حسین به د جنت د نوجوانانو سردارانی بشران وي سشکیږي ژوند دې تیریږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم اهل بیت دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات کیږي د دې عمر وکاله د دې عمر څومره دی واړه ماشومان دي دوه کال عمر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حسن او حسین چې وو کالو ته